السلام علیکم. تاسو به سهار خبر اوریدلی چې عمران ریاض مشهور صحافي پرون گرفتار کړو او انټي کرپشن والا په کیس کړو. بل طرف ته اسد تور یو صحافي دی، هغه نن اف ای ای والا راغوښته دی او اخیری ریپورت پورې دا چې هغه کېنولې دی د انکوایري د پاره غوښته وکیلان ته رخصت کړ او هغه افیس کې کېنولې دی. اسد تور چې ونو کو تاسو خیالي د په ادارو باندې مخکې نم ډیر ویلاګي کول او تنقید به کو او پر جسټیس بندیال باندې به د ډیر شدید تنقید کو. په هغه وخت کې چیف جسټیس نو د ډیرو خلکو باغه اسد تور هیرو او اوس چې په دې چیف جسټیس صاحب باندې لک تنقید کو نو فوري ولا اف ای ای نوټس ورکو. دغه دوهرا معیار دی زموږه د سیستم چې کله خپل مفاداتی نو بیا چې څوک تنقید کوي، کم چیف جسټیس چې د نه خوښ پای تنقید کوي نو ټیک دا، چې کم د خوښي پای تنقید کوي نو بیا سزاواري. یو خبره دا و. دویمه دا چې عمران ریاض خان ویلاګ کړو او هغه کې دا ویلو چې تر او ورېره چې دا هغوی دواړه د جعلي منډیټ باندې یو وزیر اعظم کیږي او یو وزیر اعلی کیږي نو فوري د شپې شپې گرفتار کو او نن جج هغه په جوډیشل ریمانډ ولیږو ځکه انټي کرپشن والا سره ثبوت نو چې موږ پس کې گرفتار کړي نو جج وی چې دا جوډیشل ریمانډ باندې وکړي، ضمانت به وشي او ورځ دوه کې آزاد بشي او هغه چې د عدالت نه راوتونه هغه دا یو وی چې دا مریم نواز ته د وزیر اعلی توب زما سلامي ورکړه چې پات کړو کې ورته ماخ کار کی. بدقسمتي ده د ملک کم خلک چې د ریاست ادارې بدنامولو کوششونه کړي. مریم نواز د ډان لیکس یو کیس شوی د هغې مرکزي کردار و او په هغې باندې فوج ډیر زیات خپه او ډیر تنقید په فوج باندې کېدو چې وګوره دا د دننه خلکو خبر ورکړی دی او هغې کې چې انکوایري وشوه نو بیا یې دوه کسه فارغ کړه، وزیر اطلاعات پرویز رشید او د خارجه امور مشیر طارق فاطمی صاحب او مریم نواز پکې بچ کړی و. هغه مریم نواز اوس د پنجاب وزیر اعلی کیږي. به ډیر صحافیان خاموشه کړه، عمران ریاض گرفتار کو. یو د ایروای صحافي و چودري غلام حسین، هغه میډیا ته نوی انسټرکشن راغلی چې فارم 45 باندې به بالکل خبره نه کوي، دانلې خبره به نه کوي او هغه یو 2 ورځې خبره وکړه نو یې د نوکرۍ نه فارغ کو. د بل چینل عارف حمید بټي هم چینل نه فارغ کو ځکه چې هغه به د پنجاب کې د دې شریف خاندان د کرپشن او د الیکشن کیوز د دانلې ډیر ذکر کو نو هغه هم د نوکرۍ نه فارغ کو. کله چې په معاشره کې په کرپشن باندې اواز چوتولو والا اوازونه ته چپ کې نو هغه معاشره تباهی ته ځي او زموږ رفتار ډیر تیزی سره هغې طرف روان دی ځکه چې جعلي منډیټ باندې یو حکومت منتخب شي د عوام مسلې نشي حل کولی، به صرف حقه کار کوي، خپل کرپشن به کوي او مخالفین به سیاسي انتقام نشانه جوړي. نو دغه کار روان دی. الله دې زموږ په دې فیصله سازو له هدایت وکړي چې هغوی داسې فیصلې وکړي چې کم د عوام حقیقي نمایندګاني هغوی له اقتدار او اختیار ورکړي، هله به د عمل ترقی کوي. د دینه باوجود د دینه بغیر کو ملک د ترقی سوچ کوي ټوټل غلطه دي، هیڅ نشي. 76 سال دغه تجربې مونږ وکړې، سموتې جوړ کړو. په خطه کې مونږ د ټولو نه وروسته یو. زما ته افسوس په دیو شو چې د هندوستان یو کمپنی د ټاټا ګروپ ورته وي، د هغې د اساسو دغه چې دی اساسو قیمت چې دی عادي 365 ارب ډالر او د پوره پاکستان جی ډی پی 340 ارب ډالر، د هندوستان د یوې کمپنۍ نه زموږ آمدن کم دی. نو دا بدقسمتي دا ده چې هلته جمهوریت دی او دلته جعلي جمهوریت دی. یا خو چې سم ډیکټیټرشپ وي، ډنډه وي، بیا به هم ټیک وي، یا سم جمهوریت وي. دا په منځ کې چې شي دغه ټول ګډوډ شي. الله دې رحم وکړي. دعا کوي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.